بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. الله رب العالمین مخلوقات پیدا کړي، خپل بندگانو پیدایش کړی دی او په دې کې ځینې په ځینو باندې افضل او بهترین ګرځولي دي. وختونه پیدا کړي دي، ورځې پیدا کړي دي، ځینې په ځینو باندې بهترینه ګرځولي دي. د رمضان میاشت داسې نه ده لکه عامې ورځې، او د ذوالحجې میاشت د 10 ورځې داسې نه دي لکه نورې ورځې. دا داسې ورځې دي چې الله رب العالمین په دې کې ډېر لوی حکمت ایښی دی او بندگانو له د اجر د ګټلو او د ثواب د ګټلو ډېره غټه فایده په دې کې ایښې ده. نو د دې ورځو باره کې مختصر شکل باندې د فضیلت او د کې مستحب کارونو باره کې نن انشاءالله خبرې کوو. دا هغه ورځې دي چې په دې باندې الله رب العالمین قسم کړی دی، والفجر وليال عشر. او الله رب العالمین چې کله قسم کوي نو هغه په ډېر لوی شي باندې قسم کوي، دا هغه ډېر د اهمیت والا شي دی هغې باندې قسم کوي. نو دغه 10 شپې چې کوم دی دا شروع کېدو والا دي. دا داسې 10 شپې دي چې په دې کې اعمال چې کوم دي رسول الله صلی الله علیه وسلم د دې فضیلت بیانوي، وایي چې په دې کې هیڅ یو عمل په نورو ورځو کې هیڅ یو عمل الله رب العالمین ته داسې محبوب نه دی لکه دې ورځو کې چې څنګه دی. نو صحابه کرام ورته فرمایي یا رسول الله جهاد هم؟ هغه ورته جهاد هم دمره محبوب نه دی لکه څومره چې په دې ورځو کې عمل هغه عبادت هغه ډېر زیات کیږي. نو تاسو سوچ وکړئ چې په دې ورځو کې د قرآن قرائت دا د جهاد نه افضل دی، په دې ورځو کې عبادت کول دا د جهاد نه افضل دی، بنا په دې حدیث د رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې. مګر هغه مجاهد چې هغه د خپل مال او بدن هر څه سره د الله په لاره کې اوتی او شهید شي، بیا راواپس نشي، دغه مجاهد نه علاوه نور چې کوم دی هغه کې عبادات چې کوم دی هغه به کې افضل دي. نو راځئ چې خپل ځانونه دې ته تیار کړو. کیدای شي ډېر داسې زموږ نفسونه چې د عبادت ته تیار نه وي، هغه تیارول پکار دي، د دې فضیلت نه هغې خبرول پکار دي، او د الله رب العالمین دغه فرصت او چانس چې ورکړی دی د هغې نه فایده اخیستل هغه پکار دي. نو د ټولو نه اول دا خبره چې باید د الله رب العالمین شکر وایستل شي چې دغې ورځو ته موږ ورسېدو، او یا دا دعا پکار ده چې الله رب العالمین موږ او تاسو دغه ورځو ته ورسوي، ځکه ډېر لنډ وخت کې هغه را روان دي. نو د ټولو نه اولنی کار دا چې انسان دا عزم او دا اراده وکړي چې دا 5 وخته مونځونه چې کوم دي دا په خپل وخت باندې کوي. دغه 10 ورځو کې یو وخت مونځ به هم نه قضا کوي، خپل مونځونه به په خپل ټایم کوي، او دې سره نفلونه چې کوم دي هغه به کوي. سنت مؤکده چې کوم 12 رکعاته د ورځې دي باید چې هغه پوره وکړي، د دې نه علاوه نفلونه وکړي، د ضحا مونځ، چاشت مونځ، او دغه رنګې نور نفلونه چې کوم دی هغه وکړي. د شپې چې وده کېږي خامخا یو څه حصه 2 رکعاته 4 رکعاته 3 رکعاته چې څومره وي دا باید د شپې مونځ وکړي. ویتر چې کوم دی هغه وکړي، هغه پرېنږدي. دغه رنګې دویم شیز چې هغه د فضیلت والا دی په دې ورځو کې هغه روژه نیول دي، چې انسان په دې کې روژه ونیسي، ځکه رسول الله صلی الله علیه وسلم به دغه 10 روژې هغه مکملې نیولې. نو دا روژې نیول په دې کې چې کوم دی هغه ډېر زیات اجر دی، ځکه چې په دې ورځو عبادت دا د نورو ورځو په رنګه نه دی، د دې ورځې روژه دا د نورو ورځو په رنګه نه ده، ځکه روژه چې کوم د انسان د جهنم نه 80 کاله اندازه باندې هغه لرې کوي. نو سوچ وکړئ چې بیا په دې ورځو کې د هغې به څومره اجر وي او څومره هغه اجر به د الله رب العالمین په نزد باندې وي. همدغه رنګې نوافل چې کوم دي هغه کول پکار دي، ځکه دا ورځې چې کوم دی دا په انسان باندې پته نه لګي چې بیا راځي او که نه راځي. همدغه رنګه صدقه ورکول دی په دې ورځو کې، خاص صدقه ورکول. لاړ شه فقیر مسکین له هلته صدقه ورکه، که نه کوم چې صندوق د صدقات وي هغې له ورکړي، او که نه د چا چې کوم نیت وي کویه ویستل وي، جومات کې شریکېدل وي، جومات جوړول وي، یا نور داسې نیک کارونه وي، نو انسان له پکار چې خپل هغه نیتونه په دې ورځو کې رایوځي کړي او په دې ورځو کې هغه په عمل کې راولي، او دغه صدقاتو کې چې د اجر په دې ورځو کې ډېر زیات هغه په دې کې شرکت وکړي او دې کې حصه واخلي. همدغه رنګې د قرآن قرائت باندې ډېر زیات اهتمام پکار دی. انسان کولی شي چې په دې 10 ورځو کې هغه مکمل قرآن ختم کړي، یو ختم د قرآن وکړي چې ورځې هغه 3 سپارې وای. او هر هغه څوک چې هغه حج نه کوي، یعنی د هغې وس او استطاعت نشته، الله پرې نه دی فرض کړی، نو د هغې دپاره یو بهترین چانس هغه دا دی چې هغه د عرفې د ورځې روژه ونیسي او دغه ثواب کې هغه شریک شي. همدغه رنګ یو بل اجر چې په دې کې الله رب العالمین لیکلی چې بهترینه ورځ ده چې یوم النحر ورته ویلی شي، هغه د قربانۍ ورځ ده، د اختر اولنۍ ورځ ده چې چاله الله رب العالمین وسر کړی هغه قرباني وکړي. دا بهترینه ورځ ده او بهترینه صدقه ده الله رب العالمین ته دغه پاک او حلاله وینه تویول، دا ډېره زیاته بهترینه هغه صدقه ده. ګورې دې ورځو فضیلت کې دا هم دي چې په دې کې نوافل، روژې، حج،
قرباني ټول عبادات چې کوم دی هغه الله په دې کې راټول کړي دی او بیا اجر هم د نورو نه چې کوم دی هغه ډېر دی. نو الله رب العالمین نه دا دعا کوو چې الله رب العالمین موږ او تاسو دغې ورځو ته ورسوي او دا دعا د الله رب العالمین نه کوو چې الله رب العالمین موږ له د عبادت توفیق راکړي او دغه عبادت زموږ او تاسو نه قبول کړي. وصلی الله علی النبي محمد وعلى آله وصحبه اجمعین.